وانما يظهر التفاوت بينما عند المقابله. دی وایي فرق ظاهریږي نص ظاهر باندې مقابله له وجنه. مقابله څنګه چې یو نفي کوي هغه شی چې بل ثابتوي. مثلا ظاهر یو شی نفي کوي نص ثابتوي، یا نص نفي کوي ظاهر ثابتوي. دی وخت اوس فرق ظاهریږي مونږ ته چې چاته و ترجیح به نص ته ظاهر ته بنئ. ځکه نص کې خو زیادت ته کنه سیکل کلام الیجدی ظاهر خو ټیک ته معنا ظاهره ده خو مقاصدونه نه ده. انس کې خو معنا مقاصدونه ده. نو فرق ظاهری کی تقابل په وخت کې اوس تقابل ته تخکار کوي. ولهذا لو قال تفاوت ښکار کیږي مقابله وخت کې. لو قال یو سړی وای له دې خزته تلکی نفسک ته ځان ته طلاق ورکړه فقالت ابنت نفسي ما ځان جدا کړ یکو طلاق رجیان لأن هذا نصر في الطلاق وظاهر في البينونة. اوس مسله تکي یو سره خزه ته وای چې تلکی نفسک ور طلاق سری ویل تلکی نفسک. قاعده دا ده چې جواب سوال سره مطابقي. نو ته سوال دې تلکی کړو چې دا طلاق صریح ده، نو جواب به هم دې سره مطابقي. نو جواب هم په طلاق صریح محمولي. نو جواب دې ورکړ چې ابنت نفسي ما خپل ځان جدا کړ. نو جواب چونکه سوال سره مطابق پکار دا سوال خو دې تلکی وو نو ابنت په طلاق باندې محمولي. الطلاق په طلاق صریح ده نو دا طلاق رجعي وي. نو دا نص په طلاق کې ایو ابنت معنا د جدائی جدا کېدل. دې جدا کېدل کې دا ظاهر ده. باین طلاق کې ظاهر ده، نص په طلاق کې صریح کې. ولې ځکه تصریح طلاق وشو بیا چې تلکی نفس کې او دا مقاصد نه ده. یو جواب هم سوال سره مطابق پکاري دا مقاصد نه ده. سوال د طلاق نو جواب په طلاق سری باندې محمود ادا بینونه ته جدای ټیک ته دای معنا ظاهره ده دا مقاصد نه نشو. نو طلاق بیان باندې بلکې طلاق سری وای. ځکه وای فقال دی ویل چې ما ځان جدا کړ یکو طلاق رجیان طلاق رجی وای لأن هذا نص في الطلاق وظاهر في البينونه. ځکه دا چې ابنت نفسي دا نص په طلاق کې. ځکه جواب سوال سره مطابق وکړه. سوال طلاق نو دا طلاق شو. طلاق رجی ده. لہذا دا مقصود عبارت مقصود طلاق تا ولې تصریح طلاق تا. جواب سوال سره مطابقت وکړه. وظاهر فی البینونه جدائی دا معنا هم دا خدا مقاصدونه نه ده. فیترجح العمل بالنص نو ترجیح عمل ته ورکیږي په نص باندې. وکذالک انص دا ده چې طلاق رجی وي. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لآل عرينة اشربوا من أبوالها وألبانها. دا عرينة و قبيلة و مدينة منورة تراله ایمان راوړی. د دوه باندې ابو هوا د مدینه صحیح نه رااله. چې صحیح نه رااله نو رنگونه زیړ شو، خېټه وپړسېده. خېټه وپړسېده رنگونه زیړ شو، بیمار شو. چې بیمار شو نو نبی پاک ته فرمایل صلی الله علیه وسلم چې تاسو لاړ شو ابل صدقې ته. هلته د صدقې وخیان دي راعي ور سره دالتا چې څوک چروي وخان دا لاړ دالتا. او دا ورته فرمایل چې سب من ابوال او البانیا میتاز یمس کیا په فسخو چې دوی میلاړ میتاز یس کله دی وخانو په فسخو به ټیک ټاک چې ټیک شو به دوی تجاوز وکړ. تجاوز دا وکړ چې دا غلام چې غریب دا قتل کړه نعوذ بالله دا شهید کړ او خانه و تختول. مدینه کې نارا وشو په مجاهدین وروته الله ورته سي روي نیول دا کسان به په هرې مقام کې ځکه دوه خو دوه کار کړیو. یو خو تخویف کړو مسلمانانو ویرو، بل سړی قتل شهید ک قتل ک، بل دا چې مال و تختول. نو دا کو تاو طریقو نو حضور مبارک ته سزا ورکړه په حرم مقام کې
سترګې ور وداغلې او په هرې مقام کې و هغه ځای مړه شو الله سخپې ور کټ کړه عدل بدل دا یې سزا ده په طاوت طریق او دې کې تفصیلات دي خو بهرحال خپې لاسې کټ کړه ور عدل بدل یعنی خیخ پا کیڼ لاس دا یې کټ کړه سترګې ور وداغلې نو دلته هرې مقام کې و مړه شو دا آل ورینه ته داسې حضرت ویلو صلی الله علیه وسلم چې ارشو من ابوالیا و البانیا اوس لاندې ورته ګوره وکذالک قول علیه السلام دا رنګه قول دی نبی مبارک یا آل ورینه ارشو من ابوالیا و البانیا سکای دې بوله پي نصر فی بیان سبب شفا دا نست په بیان د سبب د شفا کې چې سبب د شفا دغه ده چې ارشو من ابوالیا و البانیا وظاهر فی اجازه شرب البول ادا ظاهر ده په اجازه د شرب البول کې ان مباح چې بول اسکل مباح دي ځکه عبارت خو مقصد دی عبارت چې دا اخو مقصد دی عبارت خو سبب د شفا ده چې حضور مبارک دا ورته وایي چې سبب د شفا ده چې اشربوا من ابوالها والبانها نو په دې کې نستا مقصد دا ده ورنه چې سبب د شفا نبی پاک ورته بیانې خو دې کې دا معنی هم حاصلېږي چې ټیک ته سبب د شفا دې کې ده خو دې سره ضمناً دا معلومه شو کنه چې بول اسکلا شي چې بول اسکلا شي دیوخانو والے نو دې سره دا معلومه شو چې شرب البول دا جایز دی نو چې شرب البول جایز را مقصد نه په عبارت کې نو دا ظاهر شي ځکه دا شرب البول معنی ظاهره ده عبارت نه اگر که مقاصد نه ده ځکه مقصد خدا و چې شفا حاصله ولو په شرب البول کې دا مقاصد نه نو نفسي اجازت کې شرب البول دا هم ته ثابت ده او دا ظاهرم ده اگر که مقاصد نه ده نو دا په شرب البول کې ظاهر ده او په شفا کې په بولو کې شفا دې کې ده نستا خدا خو نس اجازت کې شرب البول کې ده ظاهر ده اوس موږ مسله دا کړه چې نس ظاهر کې نس ته ترجیح ده ځکه نس کوي د پنی بسر ظاهر ده ولې نس کې خو عبارت چلیدل ای هغه پر مقصد دا نس کې دایوي ظاهر کې خو معنا ظاهر ای اگر که مقاصد نه نه اوس بل حدیث تراشه بل حدیث کې راځي استنزیو من البول فإن عامة عذاب القبر منه جان ساتو بولونه ځکه عام عذاب قبر دی نه وي ځکه چې بولونه ځان نه ساتي نو کپڑے باندې پلیتی وي چې کپڑے دې پلیتی منځونه دې نه کېږي چې منځونه دې نه کېږي نو ته تاریخ ته فرایض وشي منځونه تا نه پاتې شو ځکه حضرت فرمایل چې بولونه ځان ساتو فإن عامة عذاب القبر منه عام عذاب د قبر د دی نه وي اوس دغه عبارت چې دا حدیث چې استنجو من البول دا نست په احتراز البول کې چې جان بولونه وساتو دې کې دا نستا مقصد ته استنزاه ده یعنی جان ساتل دی بولونه دا په دې عبارت کې مقصد ده په دې دوم حدیث کې اول حدیث مو چې ویلو هغه نه معلومېدل چې شرب البول جایز دی خو په دې کې دا ظاهر وو النص په شفا کې هغه اول حدیث نص په شفا کې چې شفا بول سره اصليږي اجازت په شرب البول کې چې اسکل دی میتازو جایز دی اگر که مقصد ته شفا وا په پویا په میتازو استعمال کې دا نص خو نفسي اجازت ته بول وو دا ته معلومه ده حدیث نه نو په شرب البول کې دا ظاهر وو او په شفا کې نص وو او دا دوم حدیث سره لای چې استنزیو من البول تاسو بولونه جان بچ کو ځکه عام عذاب قبر دی نه ده دا نست په استنزا من البول کې جان بچ کول بولونه دې کې دا نست او دا پکې مقصود ده او نسل ترجیح په ظاهر لہذا بول نه پاک دي ځکه هغه مخکې حدیث نه خو د بول اجازت معلومه ده دوم هغه کې خدا ظاهر وو په دوم حدیث کې دا معلومه شو چې بولونه جان وساتو عام عذاب د قبر دی نه ده دې پر د عبارت وچلې ده نو دا نص په استنزاء من البول کې نو نص په پلیتوالی دی بول کې النص لره ترجیح په ظاهر لہذا بول پلیتی دي هغه ول حدیث نه چې معلومه ده چې بول پاک دي رد
دا شو او دا مذهب دی امام صاحب فرمایي چې بول حلال نه دي حرام دي که دوی پاره یا که غیر دوی پاره امام یوسف صاحب فرمایي چې دوی پاره جایز دي په سړی ته خپل علاج او حاجی حکیم وایي ډاکټر چې تا علاج په دې بولو کې ده چې دا ته وسکې امام یوسف صاحب په باندې جایز دي دوی پاره بول استعمال امام محمد صاحب فرمایي چې نه مطلقاً جایز دي که بولو پاره کوي علاج پاره کیا که به د علاج نه اسکي سکلای شي بنا په دې اول حدیث دا ګورئ نص فی بیان سبب شفا وظاهر فی اجازه شرب البول دا ولنه حدیث نستا په بیان د سبب د شفا کې دې پر چلیدل ده ظاهر په اجازه شرب البول کې چې بول استعمال ټیک تا اول حدیث نه دا معلومه شو خدا مقاصدونه نو مقاصدونه شفا وا نو شفا کې نسو او په شرب البول کې ظاهر وو وقولو دا قول دی حضرت چې استنجو من البول بول نه جانو ساتو فإن عامت اعظم القبر منو عام عذاب قبر دی نه نص فی وجوب الاحتراز دلته مقصود دا نه جان ساتل بولنا دا پکې مقصد ده نو دې کې دا نص ده فیترجح النص على ظاهر نو نص په ترجیح په ظاهر فلا يحل شرب البول اصلا ای بول اسکل به حلال نه بنا په دوم حدیث دغه دوم حدیث کې نص ده چې بول اسکل حلال نه دي مطلقاً امام سے وایي نه دوی پر ناسي وقوله صلى الله عليه وسلم ما سكت السماء ففي العشر نص في بيان العشر وقوله عليه الصلاه والسلام ليس في الخضروات صدقه مؤول في نفي العشر فلا مسألة دا کې دا حدیث ده حضور فرمایي ما سكت السماء اغزمکا چې وبو اسمان نه سیراب شي یعنی نهری نه چې حکومت پاغه ټیکس لګولای نهری زمکا نه بلکې برانی زمکا ای نه حضرت فرمایل چې ما سکت اغاز مکا چې اسمان نه خړوب شي ففیل اوشر دې کې اوشر ده دا نست په بیان دی اوشر کې ځکه عبارت دې پر او چلے ده چې ما سکت السما ففیل اوشر دا حکم ده کنه حکم مقاصد نه ای دا نست په دې حکم کې ځکه نس دې ته وایي چې چریدلې مقصد پر عدالت حکم ففیل اوشر ده نو دا حکم ده عبارت خو جمله نه مقصد حکمي نو دا دغه حکم پر چلے ده چې ففیل اوشر نو اوشر کې نص بل حدیث مبارک کې راځي چې لا تفل خضروات صدقه خضروات یعنی چې زمکه شینکې مراد ترکاریان دي چې زمکه نروزي د ترکاریان ان ډیره موده نه پاتې کیږي یا ډیره موده پاتې کیږي ټول ته خضروات وای لکه غنم چڼې باجره جوار تام خضروات دي دغه چې دام شوتله موتله چې ډیره زمانه نه پاتې کیږي چې ویره به خو به وسی دا غواګانو وغیرہ ته ورکه به خو به خرابي نو حضرت تو فرمایل لیس فی الخضروات صدقه خضرواتو کې صدقه نشته دا دوه حدیث شو نو دوم حدیث ویلا چې خضرواتو کې نشته صدقه اول حدیث ویلا چې ما سکت السما ففی العشر عشر کې نسو عدالت چې دوم حدیث وای چې لیس فی الخضروات صدقه دې کې د مؤول ده ولی د صدقه هډېر معنی کیږي صدقه زکات ته وای عشر ته وای نفلی ته ته وای چې څه خیراتونه کې ټول ته صدقه وای اوس دلته صدقه نه خاص کر عشر اخیستل دا تعویل باندې بنا ده او مؤول خو ځونی ده الناس خو کتی ده اکتی لره ترجیح په ځونی لہذا ولنی حدیث ته ترجیح ده لکه عشر باندې تشریح رااله چې ما سکتو سما فشیل عشر ادا عشر خبر دې جمله شه ادا مقاصد نشه نو نصر په عشر کې نسکتی ده او لږه په خضروات صدقه دا هم مؤول ده چې معنی دا کې چې خضرواتو کې صدقه نشته یعنی زکات عشر نشته پکې دا مؤول ده دا په تعویل بنا ده چې صدقه هډېر معنی دي زکات ته وای عشر ته وای خیرات ته وای یا دا صدقه نه خاص عشر اخیستل دا په تعویل بنا شي اما اول خو ځونی ده ځونی لرم ځون مرجوح په بس رکعت ده نو نصر راجحته په مؤول لہذا عشر شته پکې او دا دوم حدیث چې دا د غیر په مقابل کې مؤول ده غیر منظور ده چې په عشر محموله
دا مؤول ده، یعنی دا نه ده مراد، نشي مراد کېدای. خجي وقول عليه السلام دا قول دي نبي الاسلام ليس في الخزرات صدق مؤول في نفس الوشر، فنفي الوشر كي مؤول ده ولي ومؤول ولده لأن الصدقة تحتمل وجوها، لكن صدقي كقدر احتمالاتي فيترجح الأول ولا الثاني، أول تبى الترجيح بدون. وأما المفسر هو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم. يوم مفسر من المشترك ده مخ کی بیان شو ہے یعنی یو مشترکی کنه ډیر معنی او ته تفسیر وکي چې دلته دا معنی مراد ده. دي ته مفسر من المشترک، دلته مفسر من المشترک نه مراد، چونکه مشترک کې ډیر معنی او متکلم تفسیر وکي چې ما دغه مشترک مثلا عین جاریه مراد ده، سترګې چینا دا معنی دی مراد. دا مفسر فی المشترک شه. ایو مفسر عام ده. مفسر عام چاته وای چې لفظ مراد ظاهری خو به بیان من قبل المتکلم، خو بیان متکلم کړای چې دغه لفظ دا مراد ده، چې نه احتمال د تعویل لري نه تخصیص. ولی متکلم خپل بیان وکړي، خپل مراد باندې تصریح وکړه متکلم، چې تصریح وکړه نو نه تخصیص احتمال شته چې قلیل الافراد شي، ان تعویل احتمال شته چې بل شای ما صدقه لې شي. تعویل هغه ته وایي چې بل ما صدقه لې، ما صدقه لې باندې په صادق کی او بل چا. التخصیص باندې قلیل الافراد دا نه احتمال د تخصیص لري نه احتمال د تعویل لري. ځکه وایي اما المفسر او ما ظهر المراد به دا هغه ده چې مراد په دې سره ظاهري من اللفظ ببيان من قبل المتكلم، وبيان سره طرف متکلمنا بحيث لا يبقى ما احتمال التاويل. فدا استور چې نه پات سره د بیان د متکلمنا احتمال التاويل اول چې په بل مصداق محمول کې والتخصيص اني په دې کې احتمال د تخصیص چې قلیل الافراد کې ونه متکلم تصریح وکړه بیا چې ما دا مراد ده، یو تاویل څه پکې کې یو تخصیص څنګه قبلې واقدار هم متکلم ده. مثال في قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة آدم علیہ السلام ته فرشتو سجده وکړه، دا د آدم احترام ده، دا د آدم علیہ السلام فضیلت ته اشاره ده چې د افضل د ملائکه نه، ځکه ملائکه ساجدین شي کنه، دا مسجود له ده. نو فسجد الملائکة كلهم اجمعون، اوس ملائک جمع ده، الجمع ظاهر ده په عموم کې، ځکه جمع په ټولو افرادو محمولي، ادا ظاهر ده. دا چې جمع کې کله تخصیص کیږي د بعض افرادو استثناء ته نه کیږي، نو ملائک په ټولو ملائکو کې ظاهر ده، خو احتمال شته پکې د تخصیص، ځکه ملائک جمع ده، جمع محمولی په ټولو افرادو باندې ادای ظاهره معنا ده، ځکه ظاهر دې ته وایي کنه چې معنا یې ظاهره وي، اگر که مقاصد نه نه هو ظاهره وي، نو چې ملائک جمع ده، جمع په ټولو افرادو محمولی، نو ملائک په ټولو افرادو محمول دا ظاهر. مگر دا ده چې تخصیص احتمال شته دی، ځکه جمع عامه ده کنه، عام کې احتمال تخصیص وی، چې دلته ملائکه اطلاق په بعضو شوی په کلو نه شوی، دا احتمال تخصیص پاته ده، ځکه جمع ده، جمع عامه عام کې احتمال تخصیص شته چې ټول نه یې کړي، نو د تخصیص دروازې بند کړه په دې کو چې کلهم، ځکه کلو کومه تاکید شه لما قبل، یعنی مراد کلنا استغراق تا، استغراق بنا چې ټول افراد ته شمول راشي، نو کلهم کې استغراق مراد شي، استغراق کلهم کې تاکید شو، استغراق شو د ټول افرادو. دا د دې دلیل دی چې ملائکو کې احتمال د تخصیص وو، ولیکن ملائکو کې استغراق کې ټول افراد دي، او کلهم کې استغراق کې بیا خو کلهم پر فائدہ نشته، بیا خو کلهم بلا فائدہ شته، ځکه چې ملائک جمع وا هغه کې استغراق دي ټول افراد دي، او کلهم کې استغراق ته ټول افراد لره، خو خو کلهم ټول افراد مخکې ټول افراد، بیا خو د کلهم فائدہ نه رااله. معلومه ده چې مخکې ملائک جمع وا، جمع کې ظاهر ده چې په ټول افراد محمولي، خو احتمال تخصیصي پکې
چې بعض افراد تینا مرادی نو هغه احتمال تخصیص دفع په کلهم سره چې دا تاکید د ما قبل شو او کل خراجی لپاره دی حادثه الافراد نو مراد تینا ملائکو نه بعض ملائک نه دي تمام ملائک دي به احتمال دي تفریقی چې ملائکو به سجده کړي ټولو فلا سبیل التفرق بعض بدل تکړي بعض بل ځای کړي بعض بل ځای کړي دا باب دې کې تاویل و اول و کې اجتماعیت نه اول و چې دا به دو سجده کړي ټولو خو په سبیل د مایت سره به نه کړي بس په سبیل تفرق سره به کړي بعض به یو ځای کړي بعض بل ځای کړي دا تاویل پکې کېدای شي ځکه جمع کې ظاهر اجتماعیت تا نو تاویل دا ده چې تفریق طریقې سره ادا کی دا تاویل ده الظاهر په جمع کې اجتماعیت تا او کلهم تاکید ده په دې کې ظاهر اجتماعیت تا چې ټول وکړه ان علی سبیل الاجتماعیت دا پکې ظاهر ده خو تاویل پکې احتمال وو چې دو کړي ټولو خدا سي دې کړي چې بعض یو ځای بعض بل ځای دا تاویل دروازه بند کړ په اجمعون سره چې نه دو چې وکړه سجده ټولو په سبیل د جمعیت سره وکړه نه په سبیل تفرق سره چې بعض یو ځای بعض بل ځای فنصد باب التخصیص بند کړ دروازه د تخصیص په کلهم سره ثم بقي احتمال التفرقه په سجود به باقي احتمال تفریقه په سجده کې فنصد باب التاویل دا اجتماعیت نه تفرق ته اړېدل جدائی ته اړېدل دا تاویل ده ځکه ظاهر په جمع کې اجتماعیت ده نو تفریق جدائی طریقې سره ادا کول د سجده دا تاویل شو فنصد باب التاویل بند سب دروازه د تاویل په دې کول اجمعون وفي شریعت اذا قالت تزوجت فلانه شهرا بكذا اوس احکام شریعو کی مثال درکې یو سره وای تزوجت فلانه شهرا ما فلان کې سره نکاح کړی دا یو میاشت بکذا مثلا 10 درهم یا 10 درهم او چې دا وای تزوجت دا تزوجت ظاهر ده په نکاح کې ځکه ظاهر چاته وای چې معنی ظاهر ہے اگر که مقاصدونه نه تزوجت ظاهر ده په نکاح کې معنی ده په نکاح مې کړی مگر دا ده چې احتمال دی متعه پکې شته دی ته دې تزوجت کې احتمال دی متعه شته چې دې نکاح کړای خو مقید نکاحي لاس ورځې شل ورځې دې ته متعه وایي نو احتمال دی متعه و پکې نو چې شهر نه ویلا فسر المراد به نو متکلم خپل مراد واضح کړ چې واضح کړ چې دا متعه ده غیر متعه نه ده نو ګوره تزوجت ظاهر وو په متعه کې دا نکاح کې ظاهر وو په احتمال دی متعه وو پکې چې کله چې دا متعه ده چې کم تزوج کړي نکاح کړي نو احتمال دی متعه قائم وو نو چې شهر نه ویله فسر المراد یہ مراد تفسیر کو په دې کې نص شته چې نه دا متعه ده ګوره نکاح نه ده دا دې ته متعه وایي متعشیگان کوي کچا متې تزړه کېږي به ایران ته لاړ شي دا ځکه وایي وفي شریعت اذا قالت تزوجت فلانه فلان کې سره مې نکاح کړو شهرا بقضاء دومره روپۍ فقالوا تزوجت ظاهرا في نکاح دا زیاده په نکاح کې ځکه هم معنی نکاح ده بیا چې ظاهر چاته وي چې معنی واضح وي الا ان احتمال المتعه باقي احتمال د متعه باقي وو فبقول شهرا کې اوس نص په متعه کې دا متعه پر وچلې ده د عبارت چې میاشت فسر المراد به مراد تفسیر وکړو دا شهرا کې تفسیر شو مفسر مثال ورکړي مخکې خو ابهام غونډه دي او په شهرا سره تفسیر وکړو متکلم خپل چې تزوجت فلانه شهرا نو شهرا کې تفسیر شو دا تفسیر وکړو متکلم خپل تفسیر وکړو خپل تعین وکړو چې وې میاشتې پاره خالي فقلنا هذا متعه وليس بنکاح نو موږ دا فتوا ولګوله چې دا متعه ده نکاح نه ده ولو قال لفلان علي 1000 یو سره وای فلان کې په ما 1000 روپۍ دي په پسې وای من سمانه هاذا العبد یته غلام پیسې باندې پاتې دي یا وای او من سمانه هاذا المتاع لسمانو دي دغه متاع دغه سامان والے 1000 روپۍ په ما پاتې دي و سویل علی 1000
دا نسته په زرو کې نسته کنه ځکه مقصود ته نه لزوم ولارسته په ځان باندې له علی الفن انس دې ته وایي چې عبارت هغه مقصد پر چلیدلای عدالت مقصد دا له علی الفن چې دا په ځان باندې الزام کې د 0 روپیو نو په دې کې نص مگر احتمال تفسیر باقی وو تفسیر احتمالو چې دا 0 روپۍ چې دي دا هیڅ ولې دي دا کوم شي ولې 0 روپۍ دي اسی ظلمن دا وکي چې ته جبر نه وای چې دا په ما جبر کې او دا ډیر ظالم سره ده ما ومنلې چې له علی الف ته په ما 0 روپۍ دي نس خدا ځکه عبارت 0 روپو پر و چلے ده چې د په ما 0 روپۍ دي دا الزام ده په ما باندې په احتمالات خو کنه چې دا هیڅ شي ولې 0 روپۍ دي جبر والدی که بدماش ډیر ده کنه نورې چې کیسې دي چې وجه ده نو دوی له من سمانه هاذ العبد ادغ غلام والدی یا من سمانه هاذ المتاع ادغ سامان والدی چې دا ویلا د تفسیر وکړه خبره کتی کړه اوس په خپل ته وای الا نه احتمال تفسیر باقی فبقول من سمانه هاذ العبد دا کول چې سامان دي دغه عبد دي او من سمانه هاذ المتاع یا سامان دي دغه سامان دي بیان المراد به په دې سره مراد واضح کړ فیترجح المفسر للنص مفسر ته ترجیح پنس حتی لا یلزم المال مال بن لازمیږي په دې مکیر باندې الا عند قبض العبد مگر چې د عبد قبضه کی او المتاع اسنه په لازمیږي ځکه چې دغه تصریح وکړه مفسر تفسیر وکړه چې دغه غلام والدی یا دغه سامان والدی خو د قبضه په کار ده کنه چې دا غلام قبضه کی به پس زر لازمیږي یا دا سامان د قبضه کې هو اخلي خجی وقول لفلان علی الف ظاهر فی الاقرار نص فی نقد البلد یو سره وای لفلان علی الف مصداق سے وکړه فلان کی په ما 0 روپۍ دي اوس اقرار کا خدای ظاهر ده اقرار وکړه کنه اقرار کې ظاهر ده اگر که اقرار مقاصد نه ده مقصود دلته لزوم دي ضرورت ده دې کې ده نص ده ځکه نص ته وایي مسیکل کلام راځي چې دا مقصود دی کلامي اټیک ته دا ظاهر ده لفلان علیه اقرار وکړه نو اقرار کې دا ظاهر ده خو اقرار خو نه ده مقاصدونه خدای دادا چې د په ما زر دي د په ما باندې 0 روپۍ دي دا اقرار وکړه خدا نست په نقد البلد کې په نقد البلد کې دا نست څنګه نست بل ځکه دا ویل کنه چې لفلان علی الف ځکه په ما 0 دي نو اقرار وکړه اقرار کې خدای ظاهر شه اقرار خو ظاهر معنی ده خو نستا مقصود ته نه 0 دي هغه 0 روپۍ چې دا من نقد البلد یعنی چې په بلد کې رواجی وی دې کې دا مقصود ده دې کې دا نستا چې مطلق 0 نه هغه 0 چې نقد کېږي په بلد کې یعنی رواجی وی رواج دې کې نستا ولی که رواج نه وي بیا خو الزام ته فائدہ نشته چې لو علی الف چې دا اقرار کوي چې په ما باندې 0 دي هغه رایج نه وي په بلد کې رایج نه وي به څه فائدہ ده اقرار به الزام چیرته راغی خو الزام خو پس راځي کنه چې دا نظر نقدیږي خو کنه چې نقد کېږي په بلد کې رواجی وي نو لفلان علی الف ظاهر فی الاقرار دا زائد په اقرار کې نص فی نقد البلد فاذا قال من نقد بلد کذا دخلی والے چې دخلی کې دا کار کېږي یا دا اوس تفسیر شي یا ترجح المفسر علی الناس اوس مطلق نقد البلد نه واجب نقد د دغه بلد به واجب لکه دا تفسیر کوم متکلم چې ما مراد نقد د دخلی دي من نقد بلد كذا يترجح المفسر على الناس ترجيح مفسر ته پنسور کیږي فلازم نقد البلد نقد البلد نه لازم دي بل نقد بلد كذا د دخل والے نقد ولا هذا نظائر دا نور مثالونه واخله واما المحكم